د ډینګي د وبا نه د بچ کېدلو دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلی شوې دعا. تاسو ته پته ده چې د ډینګي وبا راخوره شوې ده. د دې د لاسه ډېر زیات خلک مړه شول او ډېر زیات خلک یې متاثره کړل. اسپتالونه ډک پراته دي، ماشومان، غټان، بوډاګان ټول یې رانیولي دي. الله دې زموږ ستاسو حفاظت وکړي. بله ورځ زه په یو جنازه کې ولاړم، یو ماشومه چې دا د هغې د ډینګي د لاسه مرګ شوی و، مونږ په جنازه کې لا ولاړو چې د بلې ماشومې د هغې خور د هغې اطلاع هم د اسپتال نه راغله چې هغه هم وفات شوه. یعنې په یو ورځ باندې د دې ظالم مرض د لاسه 2 ماشومان د یوې کور چې دی هغه مړې کېږي او د یو کور نه 2 جنازې چې دی دا وځي. نو لحاظه دا وبا ډېره په تیزۍ سره لګیا ده خورېږي. الله دې زموږ ستاسو د کشرانو اهل و عیال حفاظت وکړي. خو د دا قسمه وباګانو نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلی شوې یو دعا ده. دا دعا داسې دعا ده چې دا یو مولي صاحب یو پیر صاحب موږ ته نه ده ښودلې، بلکې په خپله رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دعا په باره کې وایي چې کم انسان سحر او ماښام 3 کرتې دا دعا وایي، نو وی الله جل شانه به د زمانې د خطرناکو وباګانو او خطرناکو غټو بیماریانو نه محفوظ وساتي. دا دعا تاسو ته زه ښایم. د دې دعا سره سره تاسو ډاکټر او چې کوم اسباب دي دا هم استعمالوئ. او ورسره یو ضروري خبره دا ده، اوس ډېر ماشومان داسې دي چې هغه د وبا رانیولي دي، د مور په غېږ کې دي، یا بیخي ماشومان دي هغې دا دعا نشي ویلی، سبق یې نه دی ویلی، یا ډېر غټان داسې دي چې هغې دا دعا نشي ویلی. نو دوی به څه کوي؟ هغې ته هم لاره شته په شریعت کې، په کور کې چې یو کس هم دا دعا یاده کړله، یو کس هم دا دعا په کار خو دا ده چې ټولو یاده کړي، ټولو ته یاده وي، بهترینه دعا ده. خو که یو کس هم دا دعا یاده کړله، هغه داسې کولی شي چې هغه په خپل ماشومان، خپل کشران او دغه رنګې کوم خلک چې د بیمارۍ رانیولي هغه پې دمولی شي، د هغې دپاره پې خوراک دمولی شي، د هغې دپاره پې اوبه وغیره دمولی شي. نو لحاظه یوازې دا ډینګي وبا نه، څومره قسمه چې خطرناکې وباګانې دي، څومره قسمه چې خطرناک مرضونه دي، د هغې ټولو نه د خلاصي دپاره دا دعا ځان سره یاده کوي. هیڅ پکې نشته. سحر او ماښام یې 3 کرته ویل دي. سحر یې 3 کرته ووایه، په خپل ځان یې چوف کا، په خپل کور باندې، په خپل اهل و عیال، په ټول خاندان باندې چوف کا، په خپل خوراک یې ځان ته چوف کا. دغه رنګې ماښام چې بیا ماښام شو نو بیا راولګېږه، ټول کور پې دم که، خپل ځان پې دم که، نو الله به دې د دغه قسمه خطرناکو مرضونو نه وساتي. ګوره په دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم ښودلی شوي دعاګانې دي، کوم علاجونه دي، په دې کې ډبل فایدې دي، ډېرې فایدې دي. خو دا زموږ ستاسو په نظر زه تاسو څه ښیم چې ډبل فایدې داسې دي چې یو خدا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې عمل وشي، د هغې ځان له اجر دی. او بله دا چې په دې کې حقیقي علاج پروت دی. که یو انسان په یقین سره، په صحیح نیت سره دا عمل وکړي، بالکل په یقین سره الله جل شانه ښه کوي. که ډاکټر ته لاړ شو نو پته یې نه لګي، یو ډاکټر ته لاړ شو هغه د 1200 4,000 5,000 دوايانې درکړي، ګزاره ونه شي، بلته. خو په لږ مختصر ټایم کې په یقین سره دغه دعاګانې کوئ، الله جل شانه هم دغه څیزونو ته نه محتاجوي. نو راځم دعا طرف ته. دعا دا ده: اللهم عافني في بدني. سکرین باندې بخکاری. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا اله الا انت. دا دعا ده، په دغه الفاظو سره یاده کوي. دا څنګه چې ما وویلې، ګورې دا واورئ، دغسې یاده کوي. ډېر خلک دعا مونږ یو رنګ وایو، بیا هغې وایي بل رنګ وایي، یاره چې زمونږ کار خو ونه شو. نو هغه وایي دعا یو څه او دی وایي بل څه. نو لحاظه دا دعا اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا اله الا انت. صرف او صرف سحر 3 کرته په ځان چوپ که، په خپلو بچیانو، په خپل خوراک باندې. او دغه رنګې ماښام دا یاد ساتئ، کوم خلک چې په دې مرض کې مبتلا دي هغې دپاره هم دا دعا ده، او کوم خلک چې الله بچ ساتلي د هغې دپاره هم دا دعا ده. الله به دې مخکې هم ترې بچ وساتي. نو دا دعا خپل هم په عمل کې راولئ، خپلو بچیانو ته یې وښایئ، خپل کور والاو ته وښایئ، خپلو دوستانو، خپل فیملی ممبرز ته دا دعا ور شیر کړئ، ور وښایئ. او نور چې کوم عام مسلمانان دي هغې ته هم دا دعا ور ورسوئ. په اجر کې به انشاءالله موږ تاسو شریک یو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.